مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ. زما شوق تاسو غوندې خلقو سره دی. کپنی باغ تار قسم چنډال چوکلی راغلی، خدای چې شوق ویم کني خو د میلې په نیت راغلی. خبره د داسې خلقو کوله که تاسو چې په دیوالونو تاسو ناست یئ، په دروازه کې تاسو ولاړ یئ کنه جی، نو خبره کوه د پتنګانو، الله دې وساته د لټانو نه. عزیزانو عجیبه تاسو ته وایم، قیصر روم بادشاہ او داسې بادشاہ چې مسلمان نو، ابو سفیان نے تپوسو کو چې ستاسو په ملک کې چې کوم پیغمبر پیدا شوی دی دا څنګه سړی دی؟ ابو سفیان ورته وی چې صاحب د ډېر صدق او د ډېر دیانت د وجې خلق ورته امین وای. دا صفت ته پکې، دا صفت ته ده. قیصر روم ورته وی چې مرګري څنګه خلق دي؟ ابو سفیان ورته وی صاحب مرګري ټول غریبان او د خدای وږي تږي نهر. نو قیصر روم ورته وی چې او ابو سفیانا د دې پیغمبر په پیغمبرای لوی دلیل دا دی چې مرګري غریبان. دین لوی دلیل د په پیغمبرای بل څه نشي کېده، ځکه د پیغمبرای دلیل دای چې مرګري غریبان. که تاسو خیال وکئ دغه دین چې تر تاسو را رسېدلی دا په هره زمانه کې غریب د یو زمانې نه بلې زمانې ته سپارلی دی. دا نن دې جومات کې دا جلسم شاید چې د دې وجې ایښوی شوې وه چې دې کې طالبانو قرآن یاد کړی. دا طالبانو ګوره ټول مور مړي او پلار مړي وي، کل هم غریبان. قرآن حافظ ګوره اوږې، مدرس ګوره اوږې، طالب ګوره اوږې، شیخ الحدیث ګوره اوږې، ټول اوږي تږي نهار وظیفې په ځمکو ملاستو ناستو والا خلک. په هیڅ زمانه کې سرمایه‌دارو، خوانینو، رئیسانو د زمانه په هیڅ زمانه کې د قرآن د الفاظو یا د هغې د معنیو، د حدیث د الفاظو یا د هغې د معنیو خدمت نه دی کړی. دا وجه ده چې پیغمبر فرمایي الاسلام بدأ غریبا وسيعود كما بدأ فتوبى للغرباء. اسلام په ابتدا کې یو ناشنا شی و، زر دی چې بیا به ناشنا شي. فتوبى للغرباء، ډېره خوشحالي دی وي د غریبانو دپاره. بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت کې کمالدار بخلی شي تا هم غریبان به 1500 کاله مخکې جنت ته ځي. نو عزیزانو خبره کوه د غریبانو، ځکه به حضور فرمایل اللهم احینی مسکینا، اللهم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرة المساکین. اے اللہ ژوندی من مسکین لرا، وفات من مسکین کا، او په قیامت کې مې 500 د مسکینانو پټولی. عزیزانو ځنې حافظان داسي قرآن یادی سترګې ته خدای اغستی. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قیامت کې به د هر شي بدل ملاویږي. ړوند ته به وایي څه غواړې؟ څه غواړم یا الله دنیا کې ړوندم. الله به وایي ړوند سوا د جنت نه به په بل شي نه خوشحالو، په عوض کې به یو عظیم جنت ورکم، یا به په عوض کې خپل دیدار ورکم. عزیزانو
اصل شی به په قیامت کې د خدای دیدار نعمتونه دا قرآن ډک دی نوکران به څنګه وي ولی به یې پکې ښځې به پکې څنګه وي حور مقصورات فی الخیام حور مقصورات فی الخیام حور عربی کې حورا هغه ښځې ته وایي چې یو یو سترګې تر دې غوږه را رسېدلي حدیث کې راځي خال به د دې حورو په تندي چې لګېدلی نو د دواړو سترګو منځ کې به د دې حورو خال څه شي لا اله الا الله محمد رسول الله دا به خالي مقصورات فی الخیام خیام جمع د خیمه ده خیمه ته وایي الله فرمایي دا حورې به په خیمو کې بند ساتلی شوي وي داسې لکه شوترمرغ چې اگای واچي او بیا د وزر لاندې پټه ساتلی چې ګرد پې پرې نوځي الله فرمایي دا حورې به ما تاسو له بند په خیمو کې ساتلی داسې بند بی لم یطمسهن انس قبله ولا جان تا نه مخکې به دې حورو ته نه د چا نظر لګېدلی او نه د چا لاس لګېدلی زما عزیزانو داسې به ښځې پکې مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ